او د باطل مال الله تعالی منع فرمای ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خپل مابین کې د یو بل مال په باطله طریقه باندې مخورئ. باطله طریقه سودخوري ده. نن سبا سود ډیر عام دی. دا د بینکونو تمامې سلسلې دا د سود نه ډکې وي. سود دا ډیر لوی جرم دی. الله تعالی قرآن مجید کې د سودخورۍ مذمت بیانوي. فرمای یمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله تعالی سودخوري محو کوي او خیراتونه الله تعالی سیوا کوي. بظاهر خلق په دې نه پوهیږي. سودخور که کروڑپتی وي داغه په کروڑو روپو کې هیڅ برکت ني، او خیرات ورکوونکې سړی داغه په لږه روزۍ کې باقاعده برکت وي. د یو کارخانهدار د زوی خپه خوږ شوه، څومره علاج به یې چکلو دومره هغه خرابېده. کله امریکې ته او کله هالینډ ته او کله کم ځای ته کله کم ځای ته په کروڑونو روپۍ په هغې لګېدې. چا ورته دا د سودخورۍ وبال دی. د غریب سړي د دوی خپه ماته شي نایي وتړي دوه ورځې پس الله تعالی هغه جوړه کړي. الصدقات بالبرکات یمحق الله الربا ويربي الصدقات. سودخور وایي د به پیسې زیاتې کړم لیکن هغې پیسو کې هېڅ برکت نه. او بیا وروسته الله تعالی ډېره لویه سزا بیانوي چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سودخورو که سود نه منې کېږئ نو د الله تعالی او د پیغمبر جنگ ته تیار شئ. دا ډېر لوی وعید دی. الله اکبر. سړی دی یو معمولي سړي جنگ ته نشي تیارېدی. دی یو سپی دی تھانېدار احکم الحاکمین هغه ته اعلان جنگ کوي. نو سودخوري دا ډېر لوی وبال. لکه قوم کې چې سودخوري راله هغه قوم به فقر و فاقه الله تبارک وتعالی نازلوي. خلک باقاعده په سود باندې پیسې ورکوي چې دا دومره واله او کال پس به دومره راکې راته. دې کوړي کې دوه قبرونه دي. الله دې تاسو موږ ټولو ساتي. په دې مقبره کې دي خپو طرف ته د لوګي نه ښایي باقاعده څو ځله وسو کې مشران وایي دا ښځه خاوند سودخوري به یې کوله. باقاعده الله تعالی هغه عذاب قبر خلکو ته ښایي. پو طرف ته باقاعده د لوګي نه ښایي. کشل دله پې چونه او سیمټ پورې کړي. دغه رنګې رشوت دا حرام دی.